والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إصابتان من أمتي أخرجهم الله من النار، إصابة يغزو الهند وإصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو سامعین و اوریدونکو، الله جل شانه ایمان والا ته فرمایي: ایمان والو زه تاسو ته یو داسې بهترین تجارت ونه ښیم چې تاسو د عذاب عظیم نه بچ کړي، او هغه تجارت دا دی چې تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم، چې په الله به ایمان راوړي، په پیغمبر به ایمان راوړي او د الله په لاره کې به جهاد کوي، په نفس نفیس په جهاد کې شریکېږي هم، او په جهاد کې به خپل مال دولت هم لګي. او الله جل شانه فرمایي: ذلک خیر لکم، دا جهاد او دا تجارت ستاسو دپاره غوره دی. نو یقینا چې د جهاد خو ډیر زیات اهمیت دی او ډیر زیات فضایل راغلي دي په احادیثو کې هم او د قرآن د آیاتونو نه هم معلومیږي. الله جل شانه وایي چې دا تجارت د دنیا د تجارتونو نه ښه تجارت همدا دی چې د الله سره انسان وکړي. او بل ځای کې راځي چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، چې یقینا د دې ایمان والو نه الله تعالی د دوی د نفسونه او د دوی د مالونه اخیستي دي. نو الله تعالی د انسان نه دا نفس او د مال اخلي، او الله تعالی دې په بدله کې اجر او ثواب ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دي، د ثوبان رضی الله عنه نه روایت ده، پیغمبر علیه السلام وایي چې زما د امت دوه ډلې داسې دي چې الله تعالی دې خلکو ته د جهنم د اور نه نجات ورکوي. یوه هغه ډله ده چې یغزو الهند، چې د اهل هند سره او د هندوانو سره جنګ کوي. دویم هغه خلک دي چې د عیسی علیه السلام ملګري. نو کم خلک چې د هندوانو سره جنګ کوي، نو هغه خلک به الله تعالی د جهنم د اور نه محفوظ وساتي، او کم خلک چې د عیسی علیه السلام ملګري، نو الله تعالی هغه خلک هم د جهنم د اور نه محفوظ وساتي. بعضی علما او مفسرین او محدثین وایي چې د دې کافرو سره کومه غزا وي، نو بعضا د هند غزا ده، په دې کې شریک کېده پکار دي. او د بعضې علماو رایې دا ده چې نه، دا غزوه هند به یو خاص غزا وي، او دا خاص غزا په هغه ټیم کې چې یو طرف ته به د یهودو سره مسلمانان جنګېږي، او بل طرف ته به د هندوانو سره مسلمانان جنګېږي. نو دا د هغې جنګ څه نه څه آغاز شوی دی چې یو طرف ته په فلسطین کې او په غزه کې مسلمانان د یهودو سره جنګېږي، بل طرف ته په کشمیر کې په پاکستان او د انډیا یو جنگ روان دی، نو د هندوانو سره جنګېږي. خو د دې حدیث نه دا معلومه شو چې یهودو او هندوان دا یو شانتي بیکاره او رذیل قوم دی. د یهودو مبارک قرآن کریم بار بار د دې قبایح بیان کړي دي، د دې عیوب بیان کړي دي. د موسی علیه السلام ته هم د بې ادبۍ کلمات ویلي وو، ورته یې ویل چې فاذهب انت وربک فقاتل انا هاهنا قاعدون. موسی علیه السلام زړه یې په دې ډېر خفه کړی و، او د الله په باره کې هم ویلي وو. موسی علیه السلام ته ویل ارنا الله جهرة، موږ ته الله تعالی په ډاګه باندې وښیه. نو یهود خو قباحت چې دی نو دا ښکاره دی چې قرآن کریم بار بار ذکر کړی دی. خو په دې حدیث کې چې دا اهل هندو سره ملګري شو، نو دین هم دا معلومیږي چې دا دواړه ډېر بیکاره قوم دی. او د بعضې علماو رایې دا ده چې دا په هغه ټیم کې دا غزوه هند کېږي چې کله عیسی علیه السلام د نزول زمانه را نږدې شي،
نو په دغه زمانه کې به د یهودو سره جنګونه کېږي، نو د هندوانو سره به هم جنګونه وکړای شي. به هر تقدیر دواړه بیکاره قوم دی او د دیو سره جنگ کول پکار دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې فین ادرکتموها انفقتو فیها مالی و نفسی، که چېرته زه دې جنګ شریک شوم، په دې غزوه هند کې زه شریک شوم، نو په دې کې به زه خپل مال دولت هم لګوم، پیسې به هم لګوم، او بنفس نفیس په دې جهاد کې شریکېږم هم. او که چېرته زه په دې کې شهید شوم، نو زه به من افضل الشهدا یم، زه به په دې ټولو شهداو کې د بهترینو شهداو نه یم. او که غازی راغلم، نو په دغه وخت کې به ابو هریره رضی الله عنه ته نجات میلاوي. غرض د ابو هریره رضی الله عنه مونږ ته تعلیم راکول دي چې که چېرته تاسو په دغه غزا کې شریک شوئ، نو خپل مال هم لګوئ، خپل جان هم لګوئ، او که چېرته څوک پکې شهید شو، نو دا د ټولو نه بهترین شهید دی. او که یو سړی غازی راغی، نو دې انسان ته به نجات میلاوي. چې انسان ته نجات میلاو شو او دا غازی راغی، نو غازی له دا پکار دی چې د الله شکریا ادا کوي او الله ته سر په سجده باندې کېږي، ځکه دا کامیابي ورکول ایمان والاو ته دا د الله په طاقت کې دی او الله یې ورته ورکوي. عوام مسلمانانو لم پکار دی چې مجاهدینو ته، فوج ته، سپایانو ته دعاګانې کوي، او بغیر د دعا نه جنگ ګټل ګورې دا ممکن ډیره نه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدر په غزا په دوران کې ناسو دعاګانې کولې او لاس یې همدغه شانتې اوچت کړو، حتی چې د دې اولو مبارکونه د دې املا نه د څادر وغورځېده. ابوبکر رضی الله عنه ته راغی، د الله رسول بس دی، دعا دې قبوله شوه. نو د جنگ په دوران کې چې دعاګانې کول دا انتهایی ضروری دي. او د جنگ په دوران کې دشمن ته چې دی چیلنج ورکول چې ته خامخا راشه، او که ته رالې نو زما او ستا معلومه شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تتمنوا لقاء العدو، د دشمن د راتلو او دشمن ته د مخامخ کېدو تمنا مه کوئ. ها که چېرته مخامخ ورسره شوئ، نو بیا ګورئ استقامت اختیار کړئ، بیا به تښتئ نه. نو د جنگ په حالاتو کې یو خو خپلو سپایانو ته، خپل مجاهدینو ته دعاګانې کول پکار دي چې د الله امداد د هغو سره شامل حال شي، او الله به انشاءالله بیا مرسته او تعاون امداد ورسره کوي. بل الله طرف ته عاجزي پکار ده. کله انسان تکبر کوي، نو ګورئ په خپل ځان باندې، په خپل قوت باندې تکبر کوي، نو ګورئ تکبر او فخر د الله نه خوښېږي. بل الله تعالی طرف ته عاجزي کول پکار دی، او د خپل ساز او سامان په خپل قوت باندې فخر نه دی پکار. چې په کوم جنګ کې په مخکینو جنګونو کې مسلمانانو په خپل کثرت باندې یا په خپل قوت باندې فخر کړی دی، نو الله تعالی هغې خلکو ته سارزي غوندې کې شکست ورکړی دی. موږ تاسو لم پکار دی چې دعاګانې ورته کوو، تکبر نه کوو، او په خپل ساز او سامان، په خپل اسلحو، په خپل قوت باندې فخر نه کوو. ان شاء الله الله تعالی به بیا مسلمانانو ته امداد کوي، او د مسلمان سره به امداد کوي، الله به ته فتح ورکوي.